د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د وخت کې دا کوشش کو چې موږ به یو نوې قانون راوړو او هغه نوې قانون به موږ پیش کو او د هغې دپاره دوی تقریبا د 80 صفحاتو نه مشتمل یو قانون مسوده جوړ کړه. په هغې کې دا و چې وزیر اعلی پورې کس به هم ګیرولی کېږي. حیرانتۍ خبره دا ده بیوروکراسي په هغې کې خپې ودرولې چې دا تاسو خلک لاسونه ودرې دوی پکې خپې واچولې چې نه تاسو څه کوئ دا خو به غټ غټ سیکټریان او دغه کوئ یعنې تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې د خیبر پښتونخوا د انټي کرپشن د قانون مطابق د ګریډ 17 نه چې کوم بر افسري د ګریډ 17 نه والا د ګریډ 22 د دې نه به تر چیف سیکټري نه اجازه تلی چې حضور زه د دې متعلق انکوایري وکم کو نه کم سوچ کا چې هغه به تر هغې نه علي یعنی دا د حیرانتۍ خبره د دې وجې نه خلک د انټي کرپشن نه یېرېږي زمونږ سیاستدانان څوک چې د انټي کرپشن په قانون باندې پوه دي چې کله هم ګیرېږي ځان په خپل انټي کرپشن ته حواله کړي یعنی تحقیقات پې شروع کړي او په هغې کې صفا لکه د بنګ جوتوی د انډې په شان پاک راوځي هغه شان هېڅوک هم ورسره نه دا پاک را راځي دا زمونږ د انټي کرپشن قانون دی د سرټیفیکیټ هم ورته ورشي بیا ورته د چا پلار هم څه نشي سرټیفاید چې کوم دی د 62 63 تحت هغه پوره ځان ګرځي یعنی چې کوم د 80 صفحاتو مشتمل د تاسو چکه د بیوروکراسي د لاسه هغه قانون دی وخت پیش کولای کیږي ځکه چې بیوروکراسي